السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه ماشومانو بچو خی طبیعتونم خدي. زبنن سپیشل قصه او داسې قصه چې په تمامو قصو کې ښایسته قصه دا به ماشومانو ستاسو ډیره خوښه شي. خو دا قصه تاسو ګوره یاده کوئ، ستاسو دماغ کچري او تاسو دا یادولی شئ. څنګه چې زه کومه تاسو یې واورئ، خو دا ده چې سبسکرایب هم کوئ او بیا خپلو مشرانو ته چې دا شیر کړي دا قصه. ای ماشومانو، تاسو دا قصه زه ځکه کومه چې نن ډېرو ماشومانو په وړه وړه ژبه په وړه وړه کوږۍ باندې ما ته کال کړی دی او ما ته یې ویلي چې قاري صاحب زمونږ د ماشومانو دپاره یو واقعه یو قصه وکړه چې زمونږ هم داسې ذهن لږ کولو شي. نو ماشومانو قصه واورئ. یو ظالم باچا وي، داسې ظالم چې د ظلم یې څه انتها نشته. داسې ظالم باچا چې قتلونه به یې کولی، قاتل و، خو په خپله باچایي وخت کې دی باچا دی او اعلان یې وکړو چې ای مخلوقه واورئ، زه خو باچا یمه، خو زه ګورې په خپله باچایۍ کې هر وخت ټینشن کې یم. دا باچاهان چې دي اکثر ټینشن یې سیوا وي. څومره چې مال وي، ګوره یاد ساتئ ماشومانو، دومره بد حال وي. مال هغه پکار دی چې لږ د اندازې سره وي، چې د اندازې نه سیوا شي بیا خو سړی په منډه وي چې دلته به ځم دلته به ځم هغلته به ځم بیا به راځم او پلانکی سره به میلاویږم پلانکی به ما سره میلاویږي ملاقات به کېږي. نو دا تاسو اوس واورئ. ظالم باچا اعلان وکړو چې ما ته به قیسې کوئ. ماشومانو توجه شئ، اخوا دې خوا مه ګورئ ماشومانو، ما ته متوجه شئ. ما ته خو متوجه یې که نه؟ آفرین، جزاکم الله. دقه رنګ ما طرف ته ګورئ. نو دې ظالم باچا اعلان وکړو چې ما ته به قیسې کوئ، خو زه به هغه سړي له سزا ورکوم چې هغه زه یې ودروم، چې زه یې ونه دروم هغه له زه سزا نه ورکوم، هغه له به انعام ورکوم. نو دا یو کس راغی قیسې شروع کړه. چې قیسې شروع کړه نو باچا سلامت ورته وایي ډېره اوږده قیسه ده، یعنې دومره اوږده قیسه ده چې صحابه ترې 3 ګنټې په دې قیسه تېرې کړه. خو باچا ویلو که چا قیسه ختمه کړه او ما ترې نه طلب وکړو چې نور وایه مخکې بیا د دې قیسې نه مخکې ده بیا، نو هغه له به زه ګورې سزا ورکوم که هغه ما ته قیسه سر ته نوره نه رسوله، یعنې چې قیسې بس کوله نو بیا به سزا ورکوم، او که قیسې سر ته رسوله او ما ترې نه طلب کولو او دی بیا مو چې ها دا بله قیسه دا قیسه دا قیسه دا قیسه، هغه له به ګورې انعام ورکومه. نو باچا سلامت له یو کس راغی ورته ویل وایه قیسه کوه. نو چې قیسې شروع کړه یو 3 ګنټې قیسې وکړه، باچا ورته وایي بیا؟ ویل ختمه شوه. نو ویل ختمه شوه. ویل او جلاد ته آواز وکړو چې جلاد ته حاضر شي. باچا آواز کوي جلاد ته حاضر شي. ټک 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 جلاد حاضر شو، توره لاس کې ده. ویل لبیک باچا سلامت، زه حاضر خدمت ولاړمه، وایه څه حکم دی؟ ویل کټ که د دې یو نه دا سر. نو یا سر چې ترې کټ کوي نو خلک یې د مرۍ نه وایي د شا نه وایي، خو دا خو ظالم باچا دی، بلکل یې په منځ یې ترې سر ووالو. جلاد ویلې څنګه یې ووامه؟ باچا ورته وایي په دا منځ یې نیم که. د قیسه پوره ونه کړه، یو یې داسې قتل وکړو، دویم یې قتل کړو، چې دریم یې قتل کړو. باچا وایي اعلان کوي چې زه به اوس یو قیسه د داسې قیسه مار نه غواړم چې هغه قیسه کوي او زه ورته وایم بیا او دی نه بس کوي، نو انعام کې به ورله نیمه باچایي ورکوم. مطلب یې دا چې اوس بل نوجوان راشي، بل قیسه مار راشي چې ما ته قیسې کوي. ماشومانو ستاسو خیال دی دغه رنګ ما ته متوجه شئ. نو یو ورکوټه شان طالب العلم، د دین طالب العلم، هغه طالب العلم چې موږ او تاسو ورته
بعضې وخت کې چڼې مڼې وایي. نو یعنې موږ او تاسو خو چڼې مڼې ورته موږ ته ښکاري که نه. اوس یې کارکردګۍ ته ګوره چې چڼې مڼې څنګه یي. ګوره دې طالب العلم منطق ویلی و، یعنې منطق کې ډېر ماهر و. باچا ته وایي باچا سلامت، خبره پخه ده خو خبره نورم پخه و. ته به ماله د خبرې طلب کې زه به قیصه کوم. که کله ما بس کړه چې څنګه د دې نورو سزا وه داسې به زمام سزا وي. خو که ما د انعام کار وکړو نو ماله به په دې خپله باچایۍ کې نیمه باچایي م راکې، خو لور به دې ماته په نکاح کې. ویل ډېره ښه ده. اوس څه کېږي صاحبه، معصوم بچې طالب العلم راغې، طالب العلم راغې، باچا سلامت ورته وایي چې بچیا راغلې سوچ دې ښه کړی دی. ویل او ویل چې سوچ دې کړی دی نو قصه شروع که. نو دی اوس ورته قصه شروع کوي. وایي باچا سلامت قصه واوره. ویلي چې زما پلار یو توتی ساتلی و، خو هغه توتی په خبرو عادت کړی و. بعضې توتی خبرې کوي ګورئ ښه، تاسو وګورئ دا توتیان. بعضې توتی وي چې هغه پټې تاو شوي وي او وړوکې دې لوی کړی وي. نو هغه څه چې ته یې توتي چورې خوري، نو هغه مو توتي چورې خوري. نو چې ته ورته وایې هغه دې هلک راغی، نو توتي په وړه ژبه هغه دې هلک راغی، هغه دې هلک راغی، هغه دې هلک راغی. نو هغه هم داسې خبرې کولې. نو ورته وایي چې تاسو به داسې کار وکئ. باچا سلامت زما د پلار دا توتی ساتلی و، نو د توتی چې کم وخت کې خوراک دانې لتلو نو دی به پر چې به والوتېدو، پر باندې خو پوهېږئ که نه، داسې دا وزرې وخي توتی یې پر کمه مرغۍ وي چې دا وزرې داسې کوي که نه. نو ده به چې پر کولو نو پر سره دی والوتو. چې والوتو نو دقلته دا معصوم بچی دی باچا ته وایي چې دقلته یو زمیندار کاکا دی، غنم خو پیژنئ که نه. غنم یې ودرولي دي خو ډېر زیات دي. دا غنم چې وشي په دې پټو کې پراته وي، ګیډي ګیډي پراته وي، دومره ګیډي پراته وي. دا بیا ترې شله ورکوي. ښه ماشومانو، دا موږ او تاسو چې ډوډۍ خورو که نه، دا دقه غنم دي. نو دا توتی چې پر شو چې والوتېدو نو ده به دانه راواخیستله او بیا به یې کور ته راوړه. چې کور ته به یې راوړله نو یو ورځ نه یو ورځ داسې وه چې دا توتی او دغه معصوم بچی چې کم طالب العلم دی دوی دواړه پر بیا توتی راوالوتېده او دغه معصوم بچی ورسره راغی. نو چې دې کې توتی او دا طالب العلم راغی، په دې کې سین غاړه ده، بیړۍ نشته. چې بیړۍ نشته نو دا توتی ورته وایي چې دا ته ونې خفه کېږي، مه خفه کېږه. یعنې دا توتی داسې خبرې کوي که نه، یعنې ژبه یې وړه ده، مه خفه کېږه. نو توتی ته چې تاسو وګورئ دی هم دقه رنګه الفاظ کوي. تاسو پرې ځکه پوهېږم چې ماشومانو تاسو وګورئ د توتی اواز ته وګورئ چې توتی توتی ناغم توتی چورې خوري، توتی چورې خوري، خبرې کوي ښایسته ښایسته وړې وړې خبرې کوي. څنګه چې دا ماشومان وړې وړې خبرې کوي. نو دا توتی راغی د طالب العلم سره. چې طالب العلم سره راغی نو بیړۍ نشته. چې بیړۍ نشته نو دی حیران شو. توتی ورته وایي نیکه مه خفه کېږه. ولې خفه یې پریشانئ؟ خو هغسې ژبه کوي ولې پریشانئ؟ نو په نري اواز کې وایي، په وړوکې اواز کې وایي، په چوني غونته کې اواز کې وایي. وایي مه خفه کېږه، زه به ځمه او په خوله کې به دقه رنګدانه راخلم، پر ځم به او پر راځم به. نو باچا ورته وایي بیا؟ وی صبر وکړه باچا سلامت ده، خو ټوله شپه پرته ده، مخکې درته قیصه کومه. نو چې باچا له خوب راغی وی هلکه طالب العلمه بیا مخکې قیصه کوه. وی نو دا بیا داسې دا لاسونه داسې کې وی دا توتی او دغسې په مزه مزه تلو چې پر شي چې والوتو، دا لاسونه داسې کې چې والوتو. نو ویل بیا پکې مه وایه، خو چې پر شو
نو بیا به راغې. نو دا خو ډېر غنم دي، په منونو دي، په ټنونو غنم دي. مونږ خو دا اوس دې وخت کې باچا سلامت یو دړی هم نه دي راوړي. دا به بیا پر کوي نصیبه دي، بیا به پر چې بیا راځي. نو باچا ورته وایي چې د خدای مسلمانه دا ته سفر پر کې. دا ماشوم ورته وایي باچا سلامت چې څنګه مې در سره معاهده شوې ده، خبره به نه کې، پر مه کوه، ټر ډېر مه کوه. دا نه وایي چې دا باچا دی، خو هغه کې الله پاک زړه ایښی و. بیجګر مولوي صاحب خبره را یاده شوه، الله پاک دی مولانا بیجګر صاحب قبر د انوارو نه ډک کي. هغه به ویل چې دا کم د دینی طالب العلم دی، نو دی ته خلک چڼې مڼې وایي، دی ته چړې مړې وایي. او کم چې په دې نورو کالجونو کې دي او یا پبلک اسکولونو کې دي، نو هغې ته سټوډنټ وایي. سټوډنټ دی جي. ما ته مې یو ځل چا ویل یو څو چڼې مړې راولېږه، مېل خوله دې ماته شه، چڼې مړې مه وایه، چڼو نه ته څه خبرې. د هغې هوښیارتوب ته وګوره. الله ولا علم ورکوي هر طالب العلم ته، هر چڼې ته، هر د قرآن طالب ته فرشتې وزرې خورئ. یو وایي زما په وزر خپې کېده، بل وایي زما په وزر خپې کېده. دومره خو د هغه مرتبه ده. او ته یې داسې په معمولي الفاظو کې وایې چڼې مړې، چڼې مړې. نو دا چڼې مړې ته لرې که، بېکاره ته د خپلو بچو باندې علم نه کې، تا ته نور هم بد هغه ښکاري، کمزوري ښکاري. دی له الله پاک د قرآن علم ورکوي. من اوتی الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. نو نبی علیہ السلام هم فرمایي چې بهترین هغه څوک دی چې قرآن زده کي او قرآن بل ته وښیي او عمل پرې وکړي. نو باچا ورته وایي بیا وایي ورېږه که نه خو بیا دا چل کوي. هغه به ځي او د دې سیند نه به وړي او دا غنم دانه په خوله کې نیولې ده، پر شي چې راشي. نو دا ورته بیا وایي بیا وري، نو بیا روان شي. داسې دا لاسونه وایي وزرې وخي. زما لاسونو ته وګورئ، دا څنګه چې زه لاسونه وامه دقه رنګ دا توتي وایي پر شي چې لاړ شي. نو ویل بیا پکې نشته باچا سلامت، دا خو ډېر غنم په ټنونو پراته دي، موږ خو ترې نه شپږ سېر هم نه دي راوړي. نو دقه وخت کې باچا سوچ وله راغې چې یاره واقعي د دین طالب العلم سره نشم کولی. ویل بچیا مبارک دې شه، نیمه باچایي مې هم درکړه او لور مې هم دله درکړه. ماشومانو تاسو د باچا ظالم او د یو طالب العلم د هوښیارې خبرې چې پر شي چې والوزي او پر شي چې راشي. نو باچا ویل چې واقعي طالب العلم تا وګټله. دا یو واقعه وه ماشومانو بچو، دا مې تاسو ته وکړله، دا ختمه شوه. خو دې له به ګورې تاسو مخکې تلل کوئ، شعر کوئ به. ګوره دا ماشومان ټولو کې تکړه دي ښه، زه به یې سبا که خیرې ګورم چې تاسو به څومره شعر کړي ماشومانو. بیا درته یو سوال هم کومه، ګوره هغه کومه ځمکه ده چې هغې باندې مونځ نه کېږي خو نو ډېره پاکه ده، داسې پاکه ده، داسې مبارکه ده چې داسې مبارکه ځمکه، داسې مبارک مقام په بل یو ځای کې نشته. بلکې زه به دا ووایم چې په ټوله دنیا کې نشته، خو مونځ پرې نه کېږي. نو ماشومانو د دې جواب خپلو مشرانو نه وغواړئ، او چې تاسو د مشرانو نه وغواړئ نو بیا به زما دا چینل سبسکرایب کوئ او شیر به کوئ او نورو ته یې ورسوئ. اوس زما نمبر واورئ 0312 83 4 83 53. خو په دې دا زما نمبر دی د موبایل او زما د چینل نوم واورئ. ماشومانو تاسو ته ویم، مشرانو ته پته لګېدلې ده که خیري، تاسو ته به اوس که خیري پته ولګي. القاري دوست محمد
القاری چینل. دوست محمد دا به ګوره یو ځای لیکئ ښه په انګلیش کې ولیکئ یو ځای زما چینل به درته راشي تاسو به پکې نوې نوې قیسې د عجیبه عجیبه قیسې هغه به زه تاسو ته در وړاندې کوم ماشومانو تاسو ته م ویم او د لویو دپاره دیني مسایل هغه به م انشاءالله زه ستاسو مخې ته ږدم وآخر الدعوانا